السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به برتن باندې نن به زه ورته د کینسر یو مجربه او اسانه وظیفه در وښیم چې هر سړی دغه وظیفه کولی شي. هغه وظیفه دا ده چې کوم سړی د کینسر په مرض باندې اخته وي د هغه علاج نه کیږي هغه سړی دی سل فیری بسم الله الرحمن الرحیم وای او یول سو واردی دغه آیات وای مسلمت الله شیت فیها مسلمت الله شیت فیها یول سو واردی دا آیات وای او په بوج دم کې دغه وبدي چي او په فارغه ټیم کې دی بیا دغه آیات ورت کوي دا آیات وظیفه وګړي په تسبیحات دی وای مسلمت الله شیت فیها دا یو عمل سو. دویم عمل دا دی چې کله فرض منځ وکړي دا د شهادت ګوته به دا به د سجدي پر ځای باندې کښېږدي دی ګول دایره به راکش کړي یا الله یا رحمانو یا رحیم دا به پر وایي او بیا به هغه سمابات کې دغه ګوته راواخي پر کم ځای باندې چې د درد وي د کم ځای باندې دغه د کینسر دانه لګېدلې کم ځای باندې دی جن په تکلیف وي پر هغه ځای دی دغه ګوته کښېږدي بیا دې د ګول دایرې په شکل باندې راکش کړي یا الله یا رحمانو یا رحیم دا دې پر وایي او بیا د هغه سمابات کې د پښو څه ونیسي بیا د سره پورې پر ځان باندې داسې ګول دایره راکش کړي او په دا دایره چې کله کشوي دا دیوای د الله تعالی نمونه یا الله یا رحمان یا رحیم نو الله تعالی به ودغه مریض ته شفای کامله عاجله ورنصیب. او بل طریقه بل وظیفه اسانه وظیفه ده چې کله دغه انسان اب زمزم بو پیدا کی کچیر نور بو سره ګډ کی پروا نه لري خو شرط دا دی چې د اب زمزم به همي او پر هغه باندې به وواره الحمدلله شریف وای وواره به کل ولا شریف وای او درې واره به دا آیات وای لا تفقي ولا تذر لا تفقي ولا تذر درې واره به دا آیات پرو او بیا به دغه وب پر دغه آیات چې کله وای دا سمابات کې په پربو باندې وواره چوب کې دغه سمابات کې به دغه وب د استعمالي او شبه او چې چیرې فارغه ټیم ورته پیدا سو د دا آیات ورد کې لا تبقي ولا تذر او پر تسبیحات دې ذکر کوي. او بل طریقې دا ده چې چیرې آس پاس دې مدرسه وي او شپږ لکه واره دي کل ولا شریف وای سورۃ اخلاص هغه مدرسې ولادي دغه طالبان ورته برابر کی چې شپږ لکه واره وویل شي پر بو باندې دم کول شي د چې کم مریض ته ورکړي الله تعالی به هغه ته شفای کامله عاجله ورنصیب. باید هر مؤمن مسلمان د ثواب په نیت باندې دغه وظایف شیر کی چې د نور مسلمانانو پورې ورسیږي. کم یو مؤمن مسلمان چې په دغه لا علاج مرض باندې اخته وي او دغه ذکرونه کوي او په دغه باندې عمل وکي الله تعالی به هغه ته شفای کامله عاجله ورنصیب.